موږ چې په لکاو روپۍ چې کوم دی نو هغه خرڅ کړو، په لکاو روپۍ چې کوم دی نو هغه استعمال کړو او په ځان باندې ولګوو، ویزې وکړو، پاسپورټ یو څیز او بل څیز، هلته په خرڅو باندې موږ په لکاو روپۍ چې کوم دی نو هغه لګوو. نو موږ دغه ځایونو ته د ګیمونو دپاره ځو. دا ګیمونه خو دلته هم کېږي، په پاکستان کې هم کېږي، ته چې په کوم ځای کې په هغه ځای کې دا ګیمونه هم کېږي. هغه لاسونه چې د الله رب العالمین د ژړا دپاره به اوچتېدل، هغه لاسونه نن د ویډیو دپاره اوچتېږي. هغه لاسونه چې د الله رب العالمین ته به د زارۍ دپاره اوچتېدل، هغه لاسونه نن د ټیک ټاک دپاره هلته اوچتېږي. هغه لاسونه چې هغه به الله رب العالمین ته اوچتېدل، الله رب العالمین د ژړا او فریاد دپاره به اوچتېدل. هغه ځایونو کې نن سبا چې کوم دی خلک ټیک ټاک جوړوي، خلک ګیمونه کوي، خلک ویډیوګانې کوي، خلک تصویران وباسي. دا ملګری تاسو ګورئ دا په حرم شریف کې ناست دی، بیت الله شریف ته مخامخ ناست دی. د خدای بنده په دې پسې خو خلک ارماني، په دې پسې خو خلک ارمانونه کوي چې کاش زه دغه ځای ته لاړې، ما د الله رب العالمین دپاره چې کوم دی هغه طواف وکړلی، ما دعاګانې وکړلې، ما چې کوم دی نو هغه ژړا فریاد وکړلی، ما الله رب العالمین ته په چغو چغو وژړلې، الله رب العالمین زما تکلیفونه ختم کړلې، او ما د الله رب العالمین په دربار کې په دغه ځای کې په دغه پاکو ځایونو کې یو 2 رکعته نفل ما وکړلې. خو افسوس په دې خبره باندې چې نن سبا خلک هلته لاړ شي نو هغوی په حرم شریف کې دننه موبایل او ګیم او دغه شانتې ویډیوګانې، دغه شانتې چې کوم دی نو هغه ټیک ټاک او دغه شانتې زما عزتمندو دغه ځایونو ته مونږ تاسو د څه دپاره ځو؟ زمونږ د دغه ځایونو ته د تلو مقصد څه دی؟ زمونږ دغه ځایونو ته مونږ چې په لکاو روپۍ چې کوم دی نو هغه خرڅ کړو، په لکاو روپۍ چې کوم دی نو هغه استعمال کړو او په ځان باندې ولګوو، ویزې وکړو، پاسپورټ یو څیز او بل څیز، هلته په خرڅو باندې موږ په لکاو روپۍ چې کوم دی نو هغه لګوو. نو موږ دغه ځایونو ته د ګیمونو دپاره ځو. دا ګیمونه خو دلته هم کېږي، په پاکستان کې هم کېږي، ته چې په کوم ځای کې په هغه ځای کې دا ګیمونه هم کېږي او ټیک ټاک هم کېږي او ویډیوګانې هم کېږي او تصویران هم کېږي. دا خو هغه ځای دی چې په دې کې به مخکې پخوا به چې کوم دی نو د الله رب العالمین د ژړا او د فریاد دپاره به لاسونه اوچتېدل. دا خو هغه ځای دی چې په دې کې به الله رب العالمین ته چغې والی کېدي. دا خو هغه ځای دی چې په دې کې به الله رب العالمین ته زارۍ کېدي. دا خو هغه ځای دی چې په ټولې دنیا مسلمانان به د الله رب العالمین ګناهګاران شول او ډېر زیات ګناهونه به یې وکړل، خو په دغه ځای ته چې به لاړل الله رب العالمین به ټول ګناهونه هغې ته معاف کړل. دا یو داسې ځای دی، لیکن افسوس په دې خبره باندې چې هغه ځای اوس د طواف دپاره کم پاتې شو، هغه ځای اوس د عبادت دپاره کم پاتې شو، هغه ځای اوس د دعا دپاره کم پاتې شو، هغه ځای اوس د ژړا دپاره کم پاتې شو. هغه لاسونه چې د الله رب العالمین د ژړا دپاره به اوچتېدل، هغه لاسونه نن د ویډیو دپاره اوچتېږي. هغه لاسونه چې د الله رب العالمین ته به د زارۍ دپاره اوچتېدل، هغه لاسونه نن د ټیک ټاک دپاره هلته اوچتېږي. هغه لاسونه چې هغه به الله رب العالمین ته اوچتېدل، الله رب العالمین د ژړا او فریاد دپاره به اوچتېدل. هغه ځایونو کې نن سبا چې کوم دی خلک ټیک ټاک جوړوي، خلک ګیمونه کوي، خلک ویډیوګانې کوي، خلک تصویران وباسي، خلک چې کوم دی نو د پردو ښځو سره یا د خپلو بیبیانو سره هغه په لایو باندې چې کوم دی په واټساپ په ذریعه باندې هغه رابطې کوي. تاسو به کتلي وي زما عزتمندو هغه خورکۍ، هغه مورکۍ چې هغوی د سر ویښته به چانې لیدلې او ته چې کوم دی د هغه ځینې هغه ته لایو کال چې کوم دی نه هغه وکړي نو ته د هغې عزت چې کوم دی هغه خراب کړي، ته چې کوم دی د هغې پرده چې کوم دی خلکو ته هغه اټاو کړي، ته هغوی پرده چې کوم دی نو هغه ته ختمه کړي زما عزتمندو. ځکه هلته خو ټول خلک وي چارچاپېره ګرځي، د هغې تصویر په موبایل کې ښکاري، په موبایل کې هغه لیدلی کېږي. نو د دې څیزونو نه اجتناب وکړئ. دغه ځایونو ته چې مونږ د څه مقصد دپاره ځو زما عزتمندو پکار ده چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو او هغه مقصد د کوم دپاره چې مونږ تللي یو پکار ده چې په هغې کې کوشش وکړو، عبادت کې کوشش وکړو او ځان به الله رب العالمین باندې ځان وبخو زما عزتمندو. ویډیو ډېره اهمه ده، د خپلو دوستانو سره د ثواب په نیت ضرور شیر کړئ، ځکه ډېرو ملګري په دې کې ډېر زیات کمی کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.